बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ ټیک ټاک پئ. په دې لیکچر کې به ان شاء الله مونږ خبره کوو د تیسیس ډیفنس په باره کې چې تاسو به خپل تیسیس څنګه ډیفنس کوئ. د هغه ډیفنس لپاره دا یو پریزنټیشن چې د ما روړی دی ستاسو لپاره. نو په دې لیکچر کې تاسو ته به دا معلومه شي چې تاسو څنګه طریقې سره کولی شئ چې په کامیابۍ سره د خپل تیسیس دفاع وکړئ او یا ډیفنس وکړئ، خپل پریزنټیشن داسې طریقې سره وړاندې کړئ هغه ټولو استادانو ته چې کوم تاسو ته مخامخ ناست وي په ډیفنس کې. نو انشاءالله چې د دې په ذریعه باندې به ستاسو 90-95% ستاسو مشکل د خیره حل شي. دا یو مثال دی جی، ستاسو دپاره ما یو ټایټل لکه یو اگزامپل پریزنټیشن دپاره روړی دی. په دې کې ګوري تاسو ته ټاپک ښکاري امپیکټ of performance management system on collaborative culture with mediating effect of employee motivation. یعنی په دې کې درې مونږ سره ویریبلز دي. یو ویریبل مونږ سره دا دی، یعنی دا تاسو ته ښکاري پرفارمنس مینجمنټ سیسټم، او دویم ویریبل مونږ سره کولابوریټیو کلچر دی. ٹھیک شو جی، دا مونږ سره دویم نمبر ویریبل دی، او دریم نمبر ویریبل بیا مونږ سره امپلای موټیویشن دی. نو دا مونږ سره دریم نمبر ویریبل دی. ٹھیک شو جی. نو په دې کې مونږ دا ګورو، یعنی دا یو ټاپک دی، ستاسو به داسې یو ټاپک وي په هغې کې به یو انډیپینډنټ ویریبل وي، داسې یو به ډیپینډنټ ویریبل وي. دې نه علاوه نور ویریبلز هم په دې کې کیدی شي. نو امپیکټ آف پرفارمنس مینجمنټ سیسټم، یعنی په دې ریسرچ کې په دې پلټنه کې دا کتلی شوي دي چې د پرفارمنس مینجمنټ سیسټم په کولابوریټیو کلچر باندې څه اثر دی، او امپلای موټیویشن د میډیټینګ ویریبل په تور باندې څه کردار ادا کوي. نو ګورئ، تاسو به د خپل تیسیز نه انټروډکشن را واخلئ. انټروډکشن څنګه چې د دې اصطلاح نه یا د دې لفظ نه دا واضحه ده چې انټروډکشن نه مطلب چې معرفي کول. نو په دې برخه کې تاسو خپل ټاپک او تاسو خپل چې څومره هم لکه ستاسو چې کوم مقصد دی تاسو په دې کې معرفي کوئ. نو په دې کې ګوره تاسو به خامخا لیکلي وي چې زه ولې دا ریسرچ کومه، زما اصل مقصد څه دی، او په کم کم ټاپکس باندې یا په کم کم ویریبلز، انډیپینډنټ ویریبل کم یو دي، ډیپینډنټ ویریبلز کم یو دي، دې باندې زه ریسرچ کوم، دا کم کم ویریبلز په دې کې شامل دي. نو هغه موږ په انټروډکشن کې په اولني 2-3-4 پیجز کې دا ټول لیکل کړي وي که نه. بل چې په کوم اداره کې تاسو به دغه پلټنه کوئ او تاسو به ډیټا یا معلومات راجمع کوئ، تاسو هغه هم په دې کې لیکلي وي. نو تاسو به لکه دا انټروډکشن بخش چې دی که نه، دا به ریډ کوئ ځان سره، ښه ډېر ډېر د دې ریډینګ وکړئ چې تاسو کله ډیفینس کوئ نو چې په هغه ډیفینس کې تاسو ریډینګ زر زر کولی شئ، او تاسو پې چونکې پوهیږئ به هم، نو پوهېدو سره سره چې تاسو لکه ریډینګ کولو سره سره چې تاسو د هغې مینینګ هم ورته کوئ که نه، نو هغه به پوه شي چې څوک تاسو ته ناست وي، نو هغه به پوه شي چې یاره واقعي دا کس په دې خپل تیسیس باندې، په دې خپل ریسرچ باندې ډېر ښه پوهېږي که نه. نو دا ټول به تاسو ځان سره ریډ کړئ. داسې ګورئ انټروډکشن بخش کې دا هم دي، او ټول ریفرنسز تاسو ته ښکاري چې ریفرنسز ورکړی شوي دي. یعنې تاسو چې کومه خبره په دې خپل انټروډکشن کې لیکلې ده، دا تاسو د ځان نه ده کړې، دا تاسو د بل چا نه راغستې ده، او هغه تاسو په دې خپل ریسرچ کې پلټنه کې خپلو الفاظو کې تاسو لیکلي دي. نو دا انټروډکشن چې کله تاسو ختم کړئ، نو بیا تاسو ګورئ په فرست نمبر چیپټر کې statement of the problem وی کنه، یا statement of problem، یا دې ته problem statement هم مونږ وایو. نو problem statement یا statement of problem چې دی، تاسو لیکلی وي چې یاره ستاسو هغه مشکل چې د هغه مشکل حل دپاره تاسو دغه پلټنه یا دغه ریسرچ کوئ، هغه کم یو دی، نو تاسو په statement of problem کې لیکلی وي. او statement of problem لکه په دې کې به تاسو دا ریډ کوئ، مکمل به ځان سره ووایي، نو دې کې به تا ته ښکاره شي چې زما هغه کم یو مسله ده چې د هغې حل کولو دپاره زه دا پلټنه کوم. نو ګورئ جي، تاسو کو ګورئ، نو this research mainly aims to examine the impact of performance management system on collaborative culture with mediating role of employee motivation in banking sector of Afghanistan, کابل افغانستان. یعنی د دې ریسرچ مین مهم مقصد ادا دی چې مونږ د پرفارمنس مینجمنټ سیسټم اثر په کولابریټیو کلچر باندې ګورو، او دې سره سره
د امپلای موټیویشنز اهمیت ته د میډیټینګ ویریبل په تور باندې مونږ دا هم په دې کې ګورو او مونږ به دا صرف او صرف په بینکونو کې معلومو، یعنی بینکونو کې به مونږ په دې باندې پلټنه یا په دې باندې به مونږ ریسرچ کوو چې مونږ ته پته ولګېږي چې یاره بینکونو کې پرفارمنس مینجمنټ سیسټم چې استعمالیږي نو د هغې په وجه باندې په اداره کې کولابریټیو کلچر باندې څومره اثر کیږي یا کیږي هم او که نه اثر پې نه کیږي. او چې کوم امپلای موټیویشن دی نو هغه امپلای موټیویشن څومره حد پورې لکه د دې پرفارمنس مینجمنټ سیسټم او د کولابریټیو کلچر ترمنځ تعلق چې دی نو دا لکه میډیټ کوي. ٹھیک شو جی. نو دې باندې به خیر وروسته هم خبره کوم میډیشن څه ته وایي څه ته نه وایي وغیره وغیره. نو تاسو به statement of the problem. Well, there is none of the research conducted study on analyzing the impact of performance management system on collaborative culture specifically in Afghanistan, and thus this research is primarily aimed to investigate how performance management system affects collaborative culture with examining the mediating role of employee motivation. ګوره د دې مطلب دا دی چې لکه تاسو دا ټاپک کو ګوري په ټول افغانستان کې په کابل کې یا داسې نورو ښارونو کې بالکل په دې باندې ریسرچ یا پلټنه نه ده شوې. نو خپله سوچ وکړئ چې په دې بینکونو کې به داسې څومره مشکلات وي چې پرفارمنس مینجمنټ سیسټم هلته استعمالیږي او د هغې په وجه باندې هغه خلک چې یو بل سره همکاري کوي کومک کوي په دې بینکونو کې او صحیح طریقې سره کارونه ترسره کوي نو په دې باندې د پرفارمنس مینجمنټ سیسټم څه اثر دی. ولې چې اوس تاسو خپل ذمواري خپل وظیفه خپل جاب صحیح طریقې سره ترسره کوي او د هغې باوجود تاسو نه تپوس کیږي، تاسو په کار باندې نظر ساتل کیږي او تاسو منیټرینګ او کنټرولینګ کیږي نو خامخا بعضې خلک چې دی نو هغه نو ګوري لکه دا موږ سره پرابلم سټیټمنټ و. صحیح دی جی چې په دې کې تاسو د خپل ریسرچ چې کوم مین مشکل دی هغه تاسو لیکلی و په دې کې. بیا دې نه بعد تاسو راشئ ریسرچ آبجیکټیوز ته. ریسرچ آبجیکټیوز څه ته وایي؟ ریسرچ آبجیکټیوز دې ته وایي چې ستاسو د پلټنې یا ستاسو د ریسرچ اهداف که نه یعنې مقصدونه نو دا یوم کیدی شي، دوهم کیدی شي، دریم کیدی شي، څلورم کیدی شي، پنځم کیدی شي، شپږم کیدی شي. دا اصل کې انحصار لري ستاسو په ریسرچ باندې، ستاسو په ویریبلز باندې. نو چې څومره ویریبل زیاتیږي یاد ساتئ چې ستاسو ابجیکټیوز ورسره سیوا کیږي یا زیاتیږي، ځکه چې تاسو به خامخا لکه د یو ویریبل تعلق به بل ویریبل سره ګورئ. لکه انډیپینډنټ ویریبل یوم کیدی شي د یو نه زیات هم کیدی شي. ټیک دی جی. نو اوس په دې کې هدف څه دی د دې ریسرچ هدف څه دی؟ ټو ایگزاماین د امپیکٹ آف پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم آن کولیبریټیو کلچر with mediating role of employees motivation in banking sector in Kabul. یعنی د دې پلټنې هدف دا دی چې دا معلومه شي چې د پرفارمنس مینجمنټ سیسټم اثر په کولابریټیو کلچر باندې څه دی او میډیټینګ ایفیکټ چې کوم د امپلای موټیویشن دی هغه څه رول پلی کوي. آیا میډیټینګ ایفیکټ د امپلایز موټیویشن شته هم یا نه؟ ریسرچ آبجیکټیو نه بعد به بیا تاسو ګوره خپل دفاع کې ریسرچ کویسچن وایي. ستاسو همدغه ریسرچ آبجیکټیو چې دی که نه هم د دې نه مونږ کویسچن جوړ کړو. نو ریسرچ آبجیکټیو یاد ساتئ که تاسو غور وکئ نو دا داسې سنټینس وي چې دا د ټو نه شروع کیږي. ټیک شوه. ټو بی وربس تاسو ویلي دي که نه. بل چې کوم ریسرچ کویسچن دی نو دا وګورئ یا ډبلیو ایچ کویسچن یا ډو ډز سره کویسچن کوئ تاسو یا از ایم آر سره تاسو کویسچن کوئ که نه وغیره وغیره. نو دا بیا تاسو سره ریسرچ کویسچن وي. نو هماغه ریسرچ آبجیکټیو نه مونږه ریسرچ کویسچن جوړ کړو لکه what is the effect of performance management system on collaborative culture with mediating role of employee motivation in banking sector. نو تاسو چې کله دا سیزونه وایي که نه نو اکثر دا سیزونه چونکې ډېر زیات ایزي وي نو ستاسو چې کوم سپروایزرز وي هغه کوشش کوي چې تاسو ته وایي چې یاره بس ته مخکې لاړ شه، نور مخکې لاړ شه، مخکې ووایه وغیره وغیره داسې. او کنی نو بعضې سپروایزر به تاسو ته غوږ ږدي به ټول هر څه تاسو نه اوري، کله نا کله داسې هم پکې راشي. خو ډېر کم سپروایزر داسې دي چې هغه ستاسو دا انټروډکشن چیپټر چې دی دا واوري یا لټریچر ریویو دا واوري. اصل چې کوم زیات تر فوکس کوي سپروایزر په ډیفینس کې
نو هغه په دغه باندې ډیره توجه ورکوي په 3 نمبر چپټر په 4 نمبر چپټر او په 5 نمبر چپټر باندې ټیک شو جی نو د خپل تیسیز نه به تاسو ریسرچ ابجیکټیوز هم راواخلي او تاسو به ریسرچ کوېسچنز هم راواخلي بیا دې نه بعد ریسرچ ګیپ دی په چپټر 1 کې ریسرچ ګیپ هم موجود وي دا به تاسو په خپل پریزنټیشن کې لیکئ چې ریسرچ ګیپ څه ته وایي او ریسرچ ګیپ زمونږ ریسرچ ګیپ څه دی نو ریسرچ ګیپ خو اصل کې ویلې کېږي دې ته چې تاسو دا کوم ټاپک انتخاب کړی دی نو دا تاسو د چا کوم ریسرچ پیپر نه تاسو یو ګیپ آئیډنټیفای کړی دی د لټریچر نه تاسو یو ګیپ آئیډنټیفای کړی دی تاسو څنګه طریقې سره دا ټاپک معلومه کړی دی نو ګورئ یاد ساتئ چې تاسو به خامخا دا واضح کوئ چې یاره مونږ فلانې ریسرچ پیپر ویلو او په هغې کې دا لیکلی شوي وو چې مثال په پرفارمنس مینجمنټ سیسټم او کولابریټیو کلچر باندې دی څه وشي پلټنه یا څېړنه وشي او بل دا چې امپلایز موټیویشن هم ورسره مونږ فرض که د میډیټر په طور باندې اخلو چې دا معلومه شي چې د دې میډیټینګ رول شته یا نشته نو ریسرچ ګیپ دا د لټریچر نه آئیډنټیفای کیږي تاسو به د ریسرچ پیپرز نه اخلئ په تاسو به ورته ووایي چې سر باقاعده لکه په دې باندې مونږ وکتل چې هیڅ قسمه داسې ریسرچ په افغانستان کې نه دی شوی نو لحاظه زم په دې باندې ریسرچ یا پلټنه کومه چې دا ګیپ پوره شي او مونږ ته پته ولګېږي چې پرفارمنس مینجمنټ سیسټم کولابریټیو کلچر ښه کوي او که نه کمزوری کوي ټیک شو جی نو ریسرچ ګیپ بعض اوقات تاسو به ګوره دې کې دا هم لیکئ چې بلکې بعض اوقات نه خامخا دا لازمي ده چې تاسو پکې ولیکئ چې یاره ریسرچ پیپر د فلانې ریسرچ پیپر نه ریسرچ جرنل نه دا ټاپک ما انتخاب کړی دی هغې په دې ټاپک باندې کار کړی دی خو دا ده چې په افغانستان کې په دې باندې هیڅ ریسرچ نه دی شوی نو لحاظه زه دا ریسرچ ایکسټینډ کول غواړم ټیک ده جی بیا موږ چپټر 2 ته راشو نو په دې کې لټریچر ریویو ده لټریچر ریویو کې به تاسو هر ویریبل او د هغې چې کوم ډایمنشنز دي تاسو به کوشش کوئ چې هغه تاسو ود ریفرنس ایکسپلین کړئ لکه ګوره پرفارمنس مینجمنټ سیسټم څه وایي څه ته وایي د دې ایکسپلینیشن تاسو ورکړی دی ټیک شو جي بیا کولابریټیو کلچر څه ته وایي دا چې چا ایکسپلین کړی دی ډسکس کړی دی تاسو به د هغې ډیټیلز پکې ورکوئ بیا به تاسو ګوره ریلیشنشپ بټوین پرفارمنس مینجمنټ اینډ کولابریټیو کلچر تاسو به دا ایکسپلین کوئ چې دا څه ته وایي ټیک ده جي بیا د هغې نه بعد ریلیشنشپ بټوین پرفارمنس مینجمنټ اینډ امپلای موټیویشن نو دا تاسو د دویم چپټر نه به ډایرکټ کاپي کوئ او دلته به په پریزنټیشن کې پاور پوینټ سلایډس کې دا به پکې واچوئ صحیح ده جی بیا دې نه بعد ریلیشنشپ بټوین پرفارمنس مینجمنټ اینډ امپلای موټیویشن ګوره ستاسو چې کوم ویریبلز دي که نه د هغه ویریبلز ترمنځ چې کوم ریلیشنشپ دی په دې باندې به مختلف ریسرچز شوي وي نو تاسو په لټریچر کې هغه لیکلي وي نو تاسو به بیل بیل دا دلته کې ایکسپلین کوئ نو چې تاسو څنګه طریقې سره په چپټر 2 کې دا ایکسپلین کړي دي هغه طریقې سره به هغه روچت کوي دلته کې واچوي او دا به ورته ایکسپلین کوي په خپل ډیفینس کې اکثر لټریچر ریویو باندې خلک سپروایزر تاسو ته وایي چې بس دې نه تېر شه مخکې لاړ شه اوس تیوریټیکل فریم ورک دی تیوریټیکل فریم ورک مونږ ته دا ښیي چې کوم ویریبلز مونږ انتخاب کړي دي په هغې کې انډیپینډنټ ویریبل کوم یو دی ډیپینډنټ ویریبل کوم یو دی او میډیټینګ ویریبل کوم یو دی نو ګورئ ستاسو چې کوم په دې کې مثال په طور باندې ستاسو چې کوم ریسرچ دی په هغې کې لکه انډیپینډنټ ویریبل پرفارمنس مینجمنټ دی او ډیپینډنټ ویریبل دا موږ سره کولابریټیو کلچر دی او امپلای موټیویشن دا میډیټر دی ټیک شو جي اوس یاد ساتئ چې موږ د پرفارمنس مینجمنټ اثر ایفیکټ دا په څه باندې ګورو دا په کولابریټیو کلچر باندې ګورو او دې سره سره موږ دا هم ګورو چې ګوره میډیټینګ ویریبل موږ سره څه دي دلته کې امپلای موټیویشن دی ټیک شوه نو موږ دا وایو چې آیا پرفارمنس مینجمنټ سیسټم چې کله په کولابریټیو کلچر باندې اثر کوي نو د دې یوازې اثر شته او که نه د دې اثر د امپلای موټیویشن او نو دغه تیوریټیکل فریم ورک کې موږ باقاعده چیک کوو چې پرفارمنس مینجمنټ سیسټم لکه اول داسې به ووایو چې امپلای موټیویشن افیکټ کوي او بیا د هغې نه بعد یعنی کولابریټیو کلچر افیکټ کوي ټیک ده جی نو دا موږ سره لکه باقاعده په دې کې دغه شانتي ریلیشنشپ ښودلی شوي وي نو تاسو به ورته وایي چې سر خپل ډیفینس کې به وایي چې سر زما انډیپینډنټ ویریبل پرفارمنس مینجمنټ دی او کولابریټیو کلچر زما ډیپینډنټ ویریبل دی او دغه شانتي امپلای موټیویشن زما
میډیټینګ ویریبل دی. بیا دینه بعد هایپوتیسس اف سټډي. نو ستاسو به یو نل هایپوتیسس وي او یو به ستاسو الټرنیټ هایپوتیسس وي. کله نا کله مونږ صرف الټرنیټ هایپوتیسس واخلو نو هم څه مثلا نه کوي کدا H0 مطلب دی H0 دې ته نل هایپوتیسس وي کنه. نل هایپوتیسس نه مراد چې د دوه ویریبل ترمنځ تعلق نشته او دا مونږ سره H1 دی یعنی الټرنیټ هایپوتیسس د دې مطلب دا دی چې د دوه ویریبل ترمنځ تعلق شته. نو هایپوتیسس تاسو ته پته ده چې دا لکه فرضي مونږ فرض کړي وي مونږ ایزمپشن اخلو چې یاره د دې دوه ویریبل ترمنځ تعلق شته. د ریسرچ په اخره کې به بیا ریزلټس نه مونږ ته دا واضح شي چې او د دې دواړو ترمنځ تعلق شته یا نشته. نو هایپوتیسس به ورته تاسو ووایئ چې زما یو نل هایپوتیسس دی او یو زما الټرنیټ هایپوتیسس دی. بیا ریسرچ میتھډالوجي ده. نو ریسرچ ډیزاین څه ته وایي؟ کله چې تاسو په یو خپل ریسرچ کې یاد ساتئ چې کله په خپل ریسرچ کې تاسو کوېسچنیر په ذریعه باندې ډیټا را جمع کوئ. مثال په تور باندې ځکه چې مونږ ډېر خلک سوشل ساینسز کې مونږ کوېسچنیر استعمالو. نو بیا ستاسو ریسرچ ډیزاین به څه وي؟ هغه کوانټیټیټیو وي. ټیک دی جی. نو دلته کې اوس لیکلی شوي دي لکه مثال په تور باندې دا ریسرچ ډیزاین دی. نو ریسرچ ډیزاین کې ریسرچ ډیزاین کې به تاسو ورته دا منشن کوي چې سر زما چې کوم ریسرچ ډیزاین دی نو هغه کوانټیټیټیو ریسرچ ډیزاین دی ځکه چې زه د کوېسچنیر په ذریعه باندې ډیټا راجمع کوم. او چې کله موږ د کوېسچنیر په ذریعه باندې یا سروے میتھډ موږ استعمالو نو چې د دې په ذریعه باندې موږ ډیټا راجمع کوو نو بیا ریسرچ ډیزاین زموږ څنګه وي؟ هغه کوانټیټیټیو وي. یعنی موږ به میجرمنټ یا اندازه کوو د څه په ذریعه باندې؟ د کوېسچنیر په ذریعه باندې. نو دې ته بیا کوانټیټیټیو ریسرچ ډیزاین ویلی کیږي. نو تاسو به ورته ووایئ چې یاره مونږ کوانټیټیټیو ریسرچ ډیزاین باندې دغه ریسرچ کړی دی. او که چېرته تاسو چېرته کې کوېسچنیر نه استعمالوئ انټرویوز استعمالوئ او په انټرویو کې تاسو اوپن اینډډ کوېسچنز استعمالوئ نو بیا به تاسو ورته ووایئ چې زموږ ریسرچ ډیزاین کوالټیټیو دی او تاسو به دلته په ریسرچ ډیزاین کې لیکلی هم کوالټیټیو وي. ټیک شو جي. ښه دې نه بعد پیپولیشن دی. پیپولیشن به ورته ایکسپلین کوي چې سر مونږ به ډیټا را جمع کوو د هغه امپلایز نه چې کوم په کابل کې په بینکونو کې کار کوي. نو ګوره پیپولیشن نه مراد همدغه دی چې تاسو د چا نه ریسرچ کې معلومات را جمع کول غواړئ. نو که تاسو فرض کې NGOs لیکلي وي نو د NGOs په NGOs کې چې څومره خلک کار کوي د هغې امپلایز نه به تاسو معلومات را جمع کوئ. که تاسو لیکلي وي فرض که چېرته کې ټیلیکمیونیکیشن سیکټر نو تاسو به د ټیلیکمیونیکیشن کمپنیانو نه به ډیټا یا معلومات د هغې د امپلایز نه را جمع کوئ. نو دا پیپولیشن وي. پیپولیشن کې تاسو به باقاعده لیکلي وي نو تاسو به ورته دا په ډیفینس کې دا وایي چې سر زموږ د ریسرچ چې کوم پیپولیشن دی هغه بینکس وو یعنی موږ د بینکس د امپلایز نه ډیټا یا معلومات را جمع کړو. بیا سیمپل سایز وي. سیمپل سایز دې ته وایي چې ټیک ته تاسو بینک اخیستی دی د بینک نه به تاسو یا د بینک د امپلایز نه به تاسو معلومات را جمع کوئ. نو د دې په دې بینک کې د څومره امپلایز نه به تاسو معلومات را جمع کوئ دا به تاسو لیکئ. نو مونږ دلته لیکلي دي مثال په تور باندې چې د 200 امپلایز نه به مونږ ډیټا یا معلومات د کوېسچنیر په ذریعه باندې را جمع کوو. نو دا 200 2500 300 500 زر کسانو نه معلومات را جمع کوئ تاسو نو دا به تاسو لیکئ دلته چې د زرو کسانو نه معلومات را جمع کوئ نو تاسو به ورته ولیکئ چې زما سیمپل سایز به 1000 وي. که تاسو د 500 کسانو نه معلومات را جمع کوئ د کوېسچنیر په ذریعه نو ورته به ولیکئ چې زما به سیمپل سایز 500 وي. ټیک شو جي. دا سیمپل سایز وي. بیا میجرمنټ دی. میجرمنټ هم تاسو دې ته ویلی شئ او یاد ساتئ چې دې ته تاسو باقاعده لکه دغه هم ویلی شئ ورته انسټرومنټ هم ورته ویلی شئ. نو انسټرومنټ کوېسچنیر ته وایي. ټیک شو جي. انسټرومنټ څه ته وایي جي؟ کوېسچنیر ته ویلی کېږي. نو اوس دې کوېسچنیر کې چې تاسو کوم کوېسچنې به کوئ لکه د پرفارمنس مینجمنټ سیسټم معلومولو دپاره به تاسو خامخا سوالونه کوئ. کوېسچنې به لیکئ تاسو په کوېسچنیر کې. داسې د کولابریټیو کلچر دپاره به تاسو کوېسچنیر جوړوئ یعنی کوېسچنې به په خپل کوېسچنیر کې شاملوئ. او د امپلای موټیویشن دپاره به تاسو کوېسچنیر جوړوئ یعنی کوېسچنې به په خپل کوېسچنیر کې شاملوئ. نو چې د چا کوېسچنې تاسو په د خپل کوېسچنیر کې شاملوئ چې د چا کوېسچنیر تاسو استعمالوئ د هغه نوم به په دې کې لیکئ. نو لکه اوس زه تاسو ته مثال در کوم د پرفارمنس مینجمنټ چې کوم کوېسچنیر دی دا وګورئ دلته لیکلی شوي دي اډاپټډ فرام کینیکی
جیکبسن دا وګوره لیکلی شوي دي ټیک شوه چې لکه دې کس کوم کویسچنیر جوړ کړی دی د پرفارمنس مینجمنټ سیسټم میجرمنټ کولو دپاره مونږ به د هغه کویسچنیر استعمالو ټیک شوه بیا د هغې نه بعد تاسو وګوره لیکلی دي چې 15 آیټمز questionnaire adopted from the خدي کې ټیک شو to measure organizational culture collaborative culture organizational culture لکه collaborative culture د organizational culture نه جوړ شوی دی نو په دې کې لکه ګوره تاسو باقاعده لیکلي دي چې مونږ به د organizational culture معلومولو دپاره میجر کولو دپاره به مونږ د سویبي او سیمنز 2002 کویسچنیر استعمالو صحیح شوه او د امپلای موټیویشن دپاره به مونږ د چینګ اینډ چین د کویسچنیر به مونږ استعمالو او شپږ کویسچنې به په دې کې لیکلی کېږي نو دا به تاسو په خپل تیسیس کې لیکلي وي هماغه میجرمنټ راواخلي او دلته کې تاسو پیسټ کوئ کاپي پیسټ وکئ نو ورته به بیا په خپل ډیفینس کې تاسو وایي چې سر مونږ 3 ویریبلز استعمال کړي دي انډیپینډنټ ویریبل پرفارمنس مینجمنټ سیسټم دی او پرفارمنس مینجمنټ سیسټم میجرمنټ کولو دپاره په کویسچنیر کې د چې کوم کویسچنې مونږ کړي دي هغه مونږ د دې ریسرچر استعمال کړي دي دا نمونه به ځان سره بار بار ووایي نو د نمونه به تاسو ته یاد شي دا میجرمنټ دی ټولز فار انالیسس څه ته وایي یعنی تاسو چې کله ډیټا راجمع کوئ معلومات راجمع کوئ نو کوم یو سافټویر باندې به د هغې تجزیه کوئ انالیسس به کوئ نو ګوره اس پی ایس ایس بس د ایم بی اے د بی بی اے سټوډنټس دپاره فی الحال دی چونکې ډېر جوور ریسرچ پلټنه نه کوي نو ښه دا ده چې تاسو اس پی ایس ایس استعمال کوئ په دې باندې تاسو زده کړه وکړئ ښه برابر او بیا د هغې نه بعد تاسو چېرته سمارټ پی ایل ایس ای ویوز وغیره سټیټا دې ته لاړ شي او په دې کې تاسو بیا انالیسز وکړئ نو تاسو ورته مثال لیکلی به په تیسیس کې چې مونږ به اس پی ایس ایس سافټویر استعمالو او بیا به مونږ کو ریلیشن انالیسز مونږ کوو او دغه شانتې ګوره لینیر ریګریشن انالیسز به مونږ کوو لکه دا انالیسز باقاعده آپشنز موجود دي په اس پی ایس ایس کې نو تاسو لکه اوس دې باندې به تاسو خپل سوپروایزر پویوئ خو داسې به نه پویوئ چې لکه تاسو د دې معنی مطلب ورته ښایي نه تاسو به هغې داسې پویوئ چې لکه سر مونږ دغه انالیسس کړي دي مونږ دغه ټولز استعمال کړي دي دغه طریقې مونږ یا ټیکنیکس مونږ استعمال کړي دي باقي چې کوم سوپروایزر تاسو ته ناست وي نو هغې ټول په دې هر څه باندې پوهېږي چې یاره اس پی ایس ایس سافټویر څه ته وایي ریګریشن انالیسس څه ته وایي کو ریلیشن انالیسس څه ته وایي وغیره وغیره بیا دې نه بعد چیپټر 4 شروع کېږي چې کوم مین چیپټر دی که نه چې په دې کې تاسو ټول انالیسس کړي دي نو هغه ټول به تاسو ایکسپلین کوئ نو ګوره ډیټا کلیکشن پروسیجر دی یعنی تاسو ډیټا په کومه طریقه باندې را جمع کړی د تیسیس کې تاسو دا ټول لیکلي دي نو تاسو به ورته وایئ چې مونږ سټرکچرډ کویسچنیر استعمال کړی دی سټرکچر مینز چې کویسچنې مونږ د مخکې نه لیکلې وې ځان ته ټیک شو جي بیا ریسپانس ریټ دی نو تاسو به ګوره ټوټل ریسپانسز چې تاسو ته راغلي دي لکه تاسو وکتل چې مونږ سیمپل سایز څونه اخیستی 200 نو ګوره دلته کې لکه مثال په طور باندې 250 لیکلی شوي دي خیر هلته 250 په کار مونږ 200 فرض کې لیکلی شوي دا تاسو کریکټ کوي بیا نو 250 کسانو کې مونږ کویسچنیر ډسټریبیوټ کو او په دې کې څومره واپس راغلل 216 نو دا چې کله تاسو لکه تقسیم کوي په یو بل باندې د دې پرسنټیج راوباسئ نو 86% تاسو ته پته لګیږي چې دا زموږ ریسپانس دی صحیح شو جي نو صرف په دې ریسپانس ریټ کې مونږ پرسنټیج راوباسو چې مونږ څومره کسانو ته کویسچنیر لیږلی و او په هغې کې څومره کویسچنیر واپس راغلل او چا جواب راکو او څومره کسانو پکې جواب رانه کو نو دا ټول به په دې کې تاسو مینشن کوئ دې ته ریسپانس ریټ وایي بیا دې نه بعد دی جنډر اوس وګورئ لکه تاسو ایج جنډر ایج ایجوکیشن ایکسپیرینس د دې لپاره ټیبل جوړې کړي دي که نه نو تاسو به وګورئ چې یاره ستاسو په دې ټیبل کې ګوره لکه میل څومره و ستاسو په دې ریسرچ کې نو 190 څوک دا میلز و یعنی په بینکونو کې 190 کسان هلکانو سړي و چې دوی مونږ ته زمونږ د کویسچنیر جوابونه راکړل او په دې کې صرف 26 جینکۍ وې چې هغې مونږ ته جوابونه راکړل باقي ټول سړي وو ټیک شوه اوس راشي ایج ته په ایج کې وګورئ لکه هغه خلک چې د چا ایج د 25 نه 35 پورې و هغه ټوټل څومره یعنی 116 و ټیک شوه دویم بیا موږ سره څوک دي هغه خلک چې د چا ایج د 36 نه 44 پورې و تاسو به په خپل ډیفینس کې وایي چې سر هغه 81 کسانو صحیح شوه بیا د 45 نه 55 پورې چې د کومو خلکو څه ایج و
هغه مونږ سره سونو هغه 15 خلک وو او د 55 او د 55 نه اباو چې کوم کسان په بینکینګ کې کار کولو مونږ له زمونږ د سوالونو جوابونه راکړل د کوېشنیر په ذریعه نو هغه مونږ سره 4 او تاسو به دې سره ایکسپلین کوئ دا هم به ورسره وایي چې 25 نه 35 ایج والا خلک د دې پرسنټیج جوړیږي څومره 53 او داسې 37 او داسې نو یو ورسره ایکسپلین کوئ تاسو ته به اسانیږي بیا ایجوکیشن دی او ایکسپیرینس دی نو انډر ګریجویټ په بینکونو کې چې کار کولو هغه 28 وو ګریجویټ چې په بینکونو کې کار کولو نو هغه 111 وو نو ټولو نه زیات ریسپانسز تاسو ته چا درکړي هغه 111 ګریجویټ او ماسټر کسان څومره پکې هغه 77 کسانو چې هغې ماسټر کړی ټیک شوه او دغه شانتې ایکسپیرینس کې نو هغه خلک چې په بینکونو کې کار کولو مثال او د یو کال نه واله تر 3 کالو پورې د هغې ایکسپیرینس و هغه 39 کسانو او هغه خلک چې د چا په بینکونو کې د 4 کالو نه تر 5 کالو پورې ایکسپیرینس و هغه 122 کسانو او 6 نه تر 10 کالو پورې چې د چا ایکسپیرینس و هغه 40 کسانو داسې 10 کال او د 10 کالو نه زیات چې د چا ایکسپیرینس په دې بینکونو کې او موږ له د کوېشنیر جوابونه راکړي دي هغه 11 کسانو دا وشو اوس دې نه بعد راشي تاسو ریلایبلیټي سټیټسټکس ته ریلایبلیټي چې کوم سټیټسټکس دي په دې کې تاسو ګورئ چې کوم کوېشنیر تاسو استعمال کړی دی آیا دا ریلایبل دی دا قابل اعتماد دی مونږ استعمالولی شو او که نه اوس دلته کې وګورئ مونږ چې کوم کوېشنیر استعمال کړی دی هغې کې ټوټل کوېشنې څونه دي 45 او د دې چې کوم انالیسز راغلی دی هغه 0.968 دی نو دغه 0.968 لکه یاد ساتئ چې لکه 9 اوه اته یا شپږ د دې نه زیات چې کله راشي پرسنټیج که نه نو بیا پوه شئ چې لکه ستاسو کوېشنیر ریلایبل دی خو که د 5 نه 5 نه کم شي نو که دا چېرته فرض که 0.4 راشي یعنی دا چې دی که فرض که دا په ریسرچ کې تاسو ته سوري په انالیسس کې تاسو ته که د 0.32 راشي نو بیا به دا کوېشنیر تاسو نه استعمالوئ بیا به د دې کوېشنیر په ذریعه باندې تاسو معلومات نه راجمع کوئ دا کوېشنیر ټیک نه دی بل کوېشنیر استعمال کوئ اوس راشي ریګریشن انالیسس ته چې دا تاسو استعمالوئ ګوره دا خو ذهن کې وساتئ چې ستاسو مقصد په دې کې څه دي دا ایکسپلین کول دي ټیک شوه تاسو په دې کې دې ټیبل کې څه ایکسپلین کړي دي یعنی effect of performance management system on collaborative culture اوس د پرفارمنس مینجمنټ سیستم په کولابریټیو کلچر باندې څه اثر دی نو اوس ګورئ دا چې کوم پیراګراف لیکلی شوی دی که نه جي بس دا یاد کوئ چې تاسو ته پته چې په دې کې دغه خبره لیکلی شوې ده نو دا انتهایی اسان دي نو لکه ګوره لیکلی شوي دي ټیبل 4.1 زه به لږ زوم کړم تاسو ته ټیبل 4.1 دا جي وګورئ تاسو ټیبل 4.1 revealed the results of regression analysis ټیک شوه په دې 4.1 کې مونږ ته څه وایي چې د ریګریشن انالیسز ریزلټس ایکسپلین شوي دي خو یاد ساتئ ټاپک ذهن کې وساتئ چې دا ټیبل څه ښیي مونږ ته دا د پرفارمنس مینجمنټ سیسټم افیکټ ښیي په څه باندې په کولابریټیو کلچر باندې ټیک شو دا به هیروئ نه جي نو دې خوا راشي اوس واپس نو the value of R square is 0.98 meaning that there is 98% change occurs in collaborative culture due to PMS ګوره وی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم 98% تغیرات راولي په کولابریټیو کلچر کې یعنی یاد ساتئ چې په بینکونو کې دا څومره کارکوونکي کار کوي او دی یو بل سره کومک کوي همکاري کوي تعاون کوي مدد کوي هیلپ کوي او د یو بل خیال ساتي نو که پرفارمنس مینجمنٹ سیسټم تاسو هلته کې امپلیمنټ کوئ او ډېر زیات تاکید پرې وړئ نو یاد ساتئ چې دې سره به کولابریټیو کلچر کې ډېر چینج یا تغیرات راځي صحیح شو جي یعنی ډېر ښه کېدی شي او ډېر زیات کېدی شي نیګیټیو افیکټ هم ترې نه میلاو شي خو دا یاد ساتئ چې چونکې کوریلیشن انالیسس کله وشي نو د هغې په ذریعه باندې به تاسو ریلیشنشپ معلوم کړئ یعنی پازیټیو چینج پکې راتلی شي نو دلته به ترې نه که تاسو کوریلیشن انالیسس کړي وي هغې کې بیا تاسو ته د پازیټیو نیګیټیو پته لګېږي نو 98% چینج په کولابریټیو کلچر کې راځي ښه بیا دې نه بعد چې دی نو هغه پی ویلیو سیګنیفیکنس ویلیو هم ورته ویلی شي وایي چې the p value for the overall model is less than 0.05 hence based on findings overall model is accepted اوس ګوره تاسو ته زه په دې کې یو خبره کوم ګوره 0.98 دا دی آر سکویر صحیح شوه آر سکویر ستا 0.98 دی د دې مطلب دا دی چې وایي په
कोलाबरेटिव कल्चर के 0.985% चेंज दा په कोलाबरेटिव कल्चर کې راځي او دیتا بیا که تاسو دلته کې مخامخ وګورئ کنه نو دا موږ سره 0.00 دی پی ویلیو دیته ویلې کېږي دا پی ویلیو ایکچولی د دې ته سیګنیفیکنس ویلیو هم وي تاسو خپل سټیټسټکس کې ویلي هم وي یاد ساتئ چې کله دا پی ویلیو د 0.05 نه کمی که نه 0.05 د دې نه چې دا کله کمی نو بیا یاد ساتئ چې ستاسو دا ټول ماډل دا ټول ریسرچ تاسو بالکل ټیک دی او درست دی صحیح شو جی نو دا پی ویلیو ده اوس دلته کې څه وایي هینس based on findings overall model is accepted ټول ماډل مونږه accept کوو ښه دی ټیک دی the results of beta coefficients revealed that with 1 unit change in PMS there will be 0.9853 units change in collaborative culture ګوره که تاسو په یو دغه کې د پرفارمنس مینجمنټ سیستم کې که 1% چېرته چینج راولئ که نه یو یونټ چینج راولئ تاسو یو برخه نو یاد ساتئ چې 0.98% چینج به په څه کې راشي په کولابریټیو کلچر کې به راشي ټیک شوه نو که داسې تاسو مثال په طور باندې 10% چینج راولي په پی ایم ایس کې نو د هغې په وجه باندې به کولابریټیو کلچر کې څونه راځي د 10 له تاسو په 0.098 کې تاسو وګورئ نو تاسو به دومره پرسنټ چینج په دې کې امپلیمنټ کوئ یا به راولئ نو دا موږ سره د ریګریشن انالیسیس ایکسپلینیشن یا انټرپریټیشن شو اوس وګورئ effect of performance management system on employee motivation اول ګوره performance management system اثر مونږ وکړو په څه باندې په کولابریټیو کلچر باندې اوس د performance management system اثر کتل کېږي دی کې په څه باندې په امپلایي موټیویشن باندې نو ګورئ په دې کې مونږ سره دلته کې چې کوم آر سکویر دی هغه 0.9520 دی او دا هم مونږ سره سیګنیفیکنټ دی ټیک شوه سیګنیفیکنټ دی همدغه خبرې مونږ دلته کې مثال ایکسپلین کړي دي نو که تاسو غور وکئ په دې کې همدغه خبره لیکلی شوې ده چې ګوره د افیکټ اف پرفارمنس مینجمنټ سیسټم is shown on employee motivation the r square value is 0.9064 ټیک شوه دا دی او is explained by PMS which is also significant at 0.0 level meaning that performance management system brings 90% change in employee motivation and overall model is significant बिल्कुल जी टोल मॉडल तक सर सदे अगर significant थे आओ कचरी फर्स का PMS यानी मुझे गुरु परफॉर्म एम्प्लॉय मोटिवेशन के यानी 90% चेंज राजी दस पवजा बांधे द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट कोलो पवजा बांधे सही दे जी आओ 0.05 ना सिग्निफिकेंस वैल्यू चेदन आम कम दा न लिहाजा दा मॉडलम सही दे ठीक दे आओ इफेक्टिव दे आओ देने अलावा तासु चिकम रिसर्च दे आगा हम बिल्कुल सही दे आओ दुरुस्त दे بیا دینه بعد میډییشن انالیسیس دی دا ډیر زیات امپورټنٹ دی چې کوم ویریبل یعنی امپلای موټیویشن مونږ د میډییټینګ ویریبل په تور باندې اغوستو کنه نو هغه امپلای موټیویشن اوس دلته کې مونږ عملی ګورو چې د دې افیکټ یا د دې اثر دا څه دی نو دلته کې مونږ سره تاسو کو ګوري آر سکویر مونږ سره 0.9836 دی ټیک شو دا سیګنیفیکنټ هم دی صحیح دی جی اوس دلته کې وګورئ ای ایم درته ښکاري او پی ایم ایس درته ښکاري ټیک شوه دا امپورټنټ دی اوس ګورئ جی دې کې لږې خبرې ډېرې دي نو میډییشن انالیسیس was run in order to achieve the objective of the study that is impact of performance management system on collaborative culture with mediating effect of employee motivation for mediation analysis HIES 2013 process macro was applied دا ګوره په ریسرچ کې په ایس پی ایس ایس کې یو فنکشن دی د هغې په ذریعه باندې میډییشن انالیسیس کېږي ټیک شو جي مونږ وایو چې یاره هایز 2013 کې چې کوم میډییشن انالیسیس دپاره طریقه او فنکشن راویستی دی د هغې په ذریعه باندې مونږ میډییشن انالیسیس رن کړل The results revealed that the value of R square is 0.9836 meaning that employee motivation and performance management system brings 98% change in collaborative culture with the p value less than 0.05 significance value less than 0.05 دی ښه نو مطلب دا دی چې 98% performance management system او employee motivation دواړه
دا په کولابریټیو کلچر کې چینج راولي. بیا دلته کې لیکلی شوي دي چې د ریزلټس دغه یو The results of beta revealed that with 1 unit change in employees motivation there will be 0.1807 units change in collaborative culture, and with 1 unit change in PMS there will be 0.8382 units change in collaborative culture. As the beta value for performance management system reduced due to اوس وګورئ beta value موږ سره دلته کې څه ده تاسو وګورئ beta value موږ سره دا ده. اوس دا ویلیو چې کله مونږ میډیشن انالیسز رن کړل که نه نو دا 0.983 نه څونه جوړه شوه دومره سوري دا وګورئ دا مونږ سره دغه ویلیو ده. اوس کمې راغلو پکې 0.98 دی دلته کې جي ټیک شوه او دلته کې 0.8 یعنی کم شو که نه ریډیوس شو. نو چې کله پوه شي تاسو چې میډیشن انالیسز تاسو رن کوئ او تاسو چې کوم د پرفارمنس مینجمنټ سیستم اثر په ډیپینډنټ ویریبل په کولابریټیو کلچر کتلی وي او د هغې ویلیو داسې ګوره ډفرنټ راغلی وي او بیا میډیشن انالیسز رن کولو نه بعد تاسو ته دلته کې دغه ویلیو کې کمې یا زیاتې راشي عموما کمې مونږ وایو که نه چې کمې راشي او وګورئ چیرې میډیشن انالیسز چې دي نو هغې کې 0.1807 یعنی په 100% کې 0.8382% چینج دا په کولابریټیو کلچر کې د پرفارمنس مینجمنټ سیستم په وجه راځي او 0.1807% چینج دا د امپلای موټیویشن په وجه باندې راځي. نو دلته کې دا معلومه شوه چې لږ اثر بېشکه د امپلای موټیویشن شته خو شته دی لکه دا نشو ویلی مونږه که دلته کې لیکلی شوي مثال که دلته لیکلی شوي چې 0.00 نو مطلب دا دی چې امپلای موټیویشن اړو میډیشن افیکټ اړو شته نه خو دې کې شته دی. نو په دې وجه باندې ګورم مخکې مونږ څه ایکسپلین کړي دي چې ایز د بیټا ویلیو فار پرفارمنس مینجمنټ سیستم ریډیوسډ ډیو ټو inclusion of mediator that is implies motivation, so it means that employee motivation partially mediates the relationship between performance management and organizational culture یا collaborative culture. یعنی موږ دا ویلی شو چې امپلایز موټیویشن چې دی دا د پرفارمنس مینجمنټ سیستم او د کولابریټیو کلچر ترمنځ چې کوم تعلق دی دا تعلق څه کوي دا میډیټ کوي. یعنی میډیشن نه مراد چې پرفارمنس مینجمنټ سیستم یوازې په کولابریټیو کلچر باندې اثر نه کوي بلکې پرفارمنس مینجمنټ سیستم که چېرې امپلای موټیویشن سره یوځای شي نو دواړه بیا په کولابریټیو کلچر باندې ښه اثر کوي. نو دا موږ سره میډیشن انالیسیز او لکه یو بهترین ریزلټس چې دي هغه تاسو ته په دې کې ترلاسه شوي دي. دا بیا اخره کې موږ سره ډسکشن دي. ډسکشن کې مونږ دا وایو چې مونږ کوم ریسرچ وکړو د دې نه کوم ریزلټس مونږ ته راووتل چې یاره واقعي پرفارمنس مینجمنټ سیستم په کولابریټیو کلچر باندې اثر کوي یا پرفارمنس مینجمنټ سیستم په امپلای موټیویشن باندې اثر کوي. نو دلته کې به تاسو ورته وښایي چې ګوره نورو خلکو هم په دې ټاپکس باندې ریسرچز کړي دي یعنی په پرفارمنس مینجمنټ سیستم او په کولابریټیو کلچر باندې چې څونه ریسرچز شوي دي هغه وګورئ چې د هغې ترمنځ د تعلق پازیټیو راغلی وي د پرفارمنس مینجمنټ سیستم اثر په کولابریټیو کلچر باندې وي. نو هغه ریفرنس به تاسو دلته ورکوئ چې لکه په امریکا کې دوی ریسرچ کړی دی نو د هغې اثر په هغې کې د پرفارمنس مینجمنټ سیستم په کولابریټیو کلچر باندې اثر شته. نو لہٰذا زمونږ ریزلټس او فایندنګز او د هغه فلاني کس ریزلټس یا فایندنګز دا یو بل سره میچ کیږي او یو شان راغلی دي. نو مونږ ویلی شو چې زمونږ ریسرچ هم صحیح دی او زمونږ ریسرچ هم دلته هماغه شانتې ریزلټس یا نتایج پیدا کوي لکه څنګه چې په بهر ملکونو کې په اروپایي ملکونو کې ریزلټس پیدا کوي. نو دا موږ سره ډسکشن وي. اوس امپلیکیشن آف د سټډي یعنی دا ریسرچ په کم کم ځای کې تاسو عملي کولی شئ. نو ګوره دا یو به ورته ایکسپلین کوي چې دا ریسرچ په کم کم ځای کې مونږ عملي کولی شو. لکه مثال اولنې دا دی د امپیریکل ریزلټس آف دس سټډي هیو theoretical implications and practice in both fields of collaborative culture and system performance management system. ٹھیک شوه یعنی د دې پلټنې یا د دې ریسرچ چې کوم ریزلټس مونږ ته ترلاسه شو
نو دا دواړو ځایونو کې استعمالیږي. تیوریټیکل یعنی په خلکو ته په کلاسونو کې تاسو ټیچ کولی شئ ویلی شئ، او بل دا چې لکه ستاسو د دې ریسرچ نه په یونیورسټو کې خلک سټوډنټس چې دي نور سټوډنټس هم استفاده کولی شي، او دلته کې چې کوم پریکټس دی په ارګنایزیشن کې دننه، نو ارګنایزیشن کې هم خلک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم او کولابریټیو کلچر دا دواړه به عملي کوي. ستا ریسرچ ته به ګوري چې څه ریزلټس تاسو ترلاسه کړي دي، د هغې مطابق به پرفارمنس مینجمنٹ سسټم عملي کوي په څه کې، په ارګنایزیشن کې چې کولابریټیو کلچر باندې د دې نیګیټیو اثرات ونه شي. بیا دویم نمبر دی ریزلټس آف دی ریسرچ سټډي شو دیٹ بوث د پرفارمنس مینجمنٹ سسټم اینڈ د کولابریټیو کلچر ان کابل افغانستان آر پازیټیولی کنیکټډ. بالکل جی دا دواړه یو بل سره پازیټیولی تعلق ساتي. صحیح شو جی. بیا دینا بعد this research studies immense importance of top banking sector management in Kabul while managing and supervising their organizations human resources. یعنی وګوري په بینکونو کې که چېرته فرض کا دا چې څومره مینیجرز دي که نه، که دی کوشش وکړي نو دی لکه هیومن ریسورسز نه ښه استفاده هم کولی شي او په صحیح طریقې سره دی سپروایز کولی هم شي، مینیج کولی هم شي، او د دې دپاره یعنی د صحیح طریقې سره د هیومن ریسورسز مینیج کولو دپاره یعنی دوی هیلپ اخیستی شي د چا نه، د ستاسو د دې ریسرچ نه. او اخیری چې دی نو هغه بیسډ آن سټډي ریزلټس د ټاپ مینجمنٹ شوډ ایکسپټ پرفارمنس مینجمنٹ ایکټیویټیز ټو بلډ اینڈ سسټین ا سټرانګ کلچر آف کوپریشن ود د کمپنی. یعنی پکار ده چې نور کمپنیانې او د هغې ټاپ لیول مینیجرز د دې پلټنې نه یا د دې ریسرچ نه هیلپ واخلي او په خپل ارګنایزیشنز او کمپنیز کې پرفارمنس مینجمنٹ ایکټیویټیز چې کوم دي که نه هغه په خپل ارګنایزیشن کې عملي کي، د دې دپاره چې لکه ارګنایزیشن کې دننه یو ښه کوپریټیو یا کولابریټیو کلچر چې دی نو هغه ډیولپ شي. صحیح دی جی. او دغه شان ریکمنډیشن فار فیوچر ریسرچ دی، یعنی ته نورو سټوډنټس ته نورو خلکو ته لاره ښې چې په دې باندې هغې ریسرچ وکړي فیوچر کې په دې سره نور ریلیټډ ټاپکس باندې وغیره وغیره. موسٹ امپورټنٹ لمیټیشن آف دس سټډي از ا small sample size as compared to the total population of the study which can increase the probability of sampling error. یاد ساتئ په ریکمنډیشن فار فیوچر ریسرچ کې تاسو لیمیټیشن هم ښودل او تاسو ریکمنډیشنز هم ښودلي دي چې یاره فیوچر کې ریسرچر څه څه وکړي. نو ګوره لیمیټیشن خو یو دا دی، تاسو ورته خپل سپروایزرز ته وایي په خپل ډیفینس کې پریزنټیشن کې چې سر زمونږ لیمیټیشن یو دا و چې مونږ لکه ډېر وړوکې سیمپل سایز اخیستی و، لکه 2500 ډېر وړوکې سیمپل سایز دی که نه جي. نو پکار ده چې نور خلک چې دي هغه د خپل سیمپل سایز څو کي دا غټ کي، 500 واخلي، 1000 کسانو سیمپل سایز واخلي. سیمپل سایز چې څومره ډیر وي د ریسرچ ریزلټس په هغه عمره عمومي طور باندې استعمالیدی شي. دویم نمبر چې دی نو هغه څه دي ډیو سمال sample size and less number of female responses it is hard to make the findings generalized for all banks in Kabul. ګوره لکه اوس تاسو د 26 کسانو نه ډیټا را جمع کړې ده په کابل کې، او مثال داسې 190 کسان چې دي نو دا پکې سړي او نورې جینکۍ وې. نو ګوره داسې خو په نورو بینکونو کې به نورې جینکۍ هم وي که نه. نو تاسو که سوچ وکئ ستاسو دا ریسرچ چې دی د دې یو خامي یو لیمیټیشن کمزورتیا به دا ده چې لکه امپلایز ټول یو شان نه وو، څه پکې فیمیلز وو څه پکې میلز وو. نو فیمیلز پکې کم وو نو په دې وجه باندې فیمیلز باندې به د دې څونه اثر کېږي دا مونږ صحیح طریقې سره نشو ویلی. نو که چېرته په فیمیلز باندې بیل یو ریسرچ وشي او صرف د فیمیلز نه ډیټا را جمع شي نو هغه به بیا موږ ته په فیمیلز کې هم ډېر زیات هیلپ راکړي. دریم نمبر ریکمنډیشن دی لیمیټیشن او ریکمنډیشن. هغه اندر لیمیټیشن آف سټډي دیٹ ان پریزنٹ سټډي د آثر هیز لیمیټډ ټو اونلی ون انډیپینډنٹ اینڈ میډیټینګ ویریبل. ګوره تاسو په دې یو لیمیټیشن کمزورتیا وي د دې ریسرچ دا دی چې په دې کې ګوره صرف یو انډیپینډنٹ ویریبل پرفارمنس مینجمنٹ سسټم او یو میډیټینګ ویریبل اخیستلی شوی دی په دې ریسرچ کې. نو دی وایي چې فیوچر ریسرچرز may consider other variable as independent mediating and moderating variables in other sectors of the country. یعنی په دې ملک کې پکار ده چې په دې ټاپک کې
वेरिएबल्स की लगे इजाफों की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लग ज़्याद की, मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग दुआना वेरिएबल्स पके वाची और बिया पर नूर बरखों के नूर कंपनियानों के लगा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर या इंडस्ट्री एनजीओस के और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की पदी के पकार दी रिसर्च या पलटना पदी टॉपिक की और दासी आखिरी चिकम मुंग सरा रिकमेंडेशन दे हाका दादे यानी another limitation of this study, only quantitative techniques and methods were used to analyze viewpoints of respondents. यानी सिर्फ क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स दी अगर द respondents ना मालूमात रा जमा कुल द पार इस्तेमाल शिव. It is recommended to replicate present study with same variable but with implying both qualitative and quantitative techniques for data collection and data analysis. माता उस तो वेल करने चिकल तासु क्वेश्चनर इस्तेमाल हुई नो तासु अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक या रिसर्च डिज़ाइन आगे तवाई और चिकल द इंटरव्यू पर जरिए बांधे मालूमात राजमा हुई और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी दगा शांति क्वेश्चनर और क्लोज एंडेड क्वेश्चन नवी नो बिया तासु क्वालिटेटिव रिसर्च कवई नो तासु गोर लिकली दी चे जमा दा मशवरा दा द फ्यूचर रिसर्चर्स द पारा चे हागुई लका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव द्वाना रिसर्चेस उकड़ी और द दे टॉपिक मुबारक के यानी मालूमात चिदे नवे रिजल्ट्स चिदे आख तरला सकी नो जो उम्मीद लरमा चे दाबा स्तासु ज़रूर पक्षी पे दे बाने बतासु पोशवी इंशाल्लाह द नवी वीडियो लेक्चर सर बिया स्तासु खिदमत के हाजिर है फुल दुआगान की माया साथे जी अल्लाह पामान.